یو کس راغی او حضرت ابو درداء رضی الله عنه خدمت کې حاضر شو، عرض وکړو چې ستاسو مکان سوځېدل دی. حضرت ابو درداء رضی الله عنه ته فرمایل چې نه دی سوی. دویم کس راغی، هغه هم دا اطلاع ورکړه، دوی فرمایل چې نه دی سوی. دریم کس راغی، دغه خبرو لورکو. حضرت ابو درداء رضی الله عنه فرمایل چې نه، زما کور نه دی سوی. بیا یو کس راغی، حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنه ته وی چې د ور دا شغلې ډېرې اوچتې شوي او کله چې ستا کور ته راورسېدې نو هغه ور مړ شو. نو بیا ابو درداء رضی الله تعالی عنه وفرمایل چې ما ته معلومه وه چې الله تعالی به چېرته زما مکان نصیږي، ولې چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي وو چې کوم یو کس سار په وخت کې دا کلمات ووایي یا ماښام په وخت کې دا کلمات ووایي نو هغه ته به څه مصیبت نه رسي. نو ما دا کلمات سار ویلو، ما ته یقین و چې زما کور نشي سوځېدی. هغه کلمات دا دي: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش الكريم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم.